سورة यूसुफ 12 सिपारा 47 नंबर आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबा फमा हसद्तुम फ़ज़रूहु फ़ी सुंबुलिही इल्ला क़लीलन मिम्मा तअकुलून सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिक सबअुन शिदादुन यअकुल्न मा क़द्दमतुम लहुन्न इल्ला क़लीलन मिम्मा तुहसिनून सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिक आमुन फ़ीहि युग़ासुन्नासु व फ़ीहि यासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबा। यूसुफ अलैहिस्सलाम तज़रऊन तासो फसल करे सबअ सिनीन वकाल दअबा पर लपसी फमा हसद्तुम पस आगा फसल जतासो कट के फ़ज़रूहु आगा प्रेग दे फी सुंबुलिही पखपुल वगु की इल्ला क़लीलन मिम्मा तअकुलून मगर लग आगा जतासी खुरे सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिक ब्याबराशी पस ददी वो कारना सबअुन शिदादुन वकाल सख्त यअकुल्ना जो बखुरी मा क़द्दमतुम लहुन्ना आगासु चितासो मख के सातली विधि पारा इल्ला क़लीलन मिम्मा तुहसिनून मगर लग आगा जतासी प्रेग दे द तुखम द पारा द बादशाह अस्ताद लाड़ो यूसुफ अलैहिस्सलाम सर जेल के मिलो शो और द बादशाह खूब और बयान को यदि खूब ताबीर पकार दी यूसुफ अलैहिस्सलाम दख्कुल अखलाक मालिक नेज़ शर्त लगो कि द खूब ताबीर दरकुम खो कमा द जेल नाजादवे आवनी तकस मलामत जी मादर तकल खबर करो च उस दियाजत पेख शुनो राली जमा द रिहाया द पार दो स खबर बादशाह तन कड़ी जिसंग खो बोरी दो नुदागी पा अंजाम मांदी सोचो को कि वो गागानु सरबो और वो शनो वगो आलम अमसाल की सहकीकत थी और टपो गागानु द ओचो वगो सो हकीकत थी। अल्लाह दागी इल्म यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वर्कड़ू यूसुफ अलैहिस्सलाम द्रे कार उकड़ल द बादशाह दयो खूब जवाब के द्रे कार यो द खूब ताबीर अवल द कौम द खैर ख्वाहे द पारा तदबीर और द्रीम तबशीर खुशखबरी और रोल दादरी वादी आयतुन की बयान दी।
رنبنی آیت مبارک کی یوسف علیہ السلام وی تزرعون 7 سنین دعابا دا او سربی غواگانی او وگی دا دین یوسف علیہ السلام دا تعبیر روست چی او کال بتا سبان چی کم تیریگی ندابا خکالونوی پدی کے خفصلونو کرے پر لپسی چی دا او کارتا سنا عبس لار نشی فصلونو تا باغونو تا باکی خط توجه ورکی فما حصدتم فذروه فی سنبله دا تدبیر دی فما حصدتم سجی تاسو کٹ کوئے فذروه ندا پریک دے فی سنبله پخپلو وگو کی چکم فصلو نکٹ کے نو دانی دا وگو نو اوباسے ما ہم دغشانی پا وگو کی پریک دے تجربہ دا چی غنم جوار وغیرہ پا وگو کی دانی پاتشی نو دا چنجو وینو وغیرہ نا ہم بچوی او خرابی کی نظر دا هم دقشان پاوگو کی پریک دے الا قلیلا مما تأکلون مگر آغا لگ چی تاسو خورے یعنی دا خپل خوراک دا پارا چی سمر ضرورت وی عغبت اوباسے تکا دمیدار اکثر دا چکی وگی ایخیو چکلا ضرورت پیشو ناغا وگی اورا جی او مشین تا یا جرن تا یوسی اوڑی کی نور وگو ندانی اوباسی نا دا غنم آغا مشکلی ناغا پا یوزل اغوی پتریشر وغیرہ داغی کی و بارحال دا یو تدبیر دی یو تجربہ دا چی دا وگو ندانی اوباسی ما سمرا چیم ضرورت پیخیگی ناغا دا وگو نوباسی پل ضرورت پی پورا کوئے اور دیر احتیاط سرا پا دی اوکالکی تاسو دا سیزون استعمال کی ثم یأتی من بعد ذالک بیا براشی پست دینا 7 شداد اوکالا دا سختے اگا اوٹا پی غواگانی اوچوگی دادے پسی اوکالا بسخت راضی پتا سبان دی یأکلنا ما قدمتم لہننا یأکلنا چدا با اخری دا اوکالا با اخری ما آغا فصلنا آغا غلا قدمتم لہننا یتاسو مخ کی اخوی دا دی دا پارا وکالو کے خفصلو نو کرے او سنبال کیک دے وکالو سخ راشی ناغ کم مخ کی وکالو چتاسو فصلو نا پیدا کرو ناغ بدی دا پارا کافی شی دا با اخری او کدا احتیاطا مونکو نبیا با دا قحط مقابلن شے کولی بیا با دیر پریشانے سر مخامخ شے ثم یأتی بیا براشی من بعد ذالک پس دین 7 شداد اوکالا دسختے یأکلن چوب اخری ما قدمتم لہن آغا فصل آغا غلا چتاس مخ کی اخوی لہن دید پارا الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ آغا چتاسی ایک دیدہ تخم دا پارا دا قحط پا دی کالونو کی ہم دا تخم دا پارا دانی پریک دے لگی احتیاط سرکارو چلوے لو چی دا قحط دا کالونو ختمی کی چی تاثر آئندہ دا پارا دا تخم
لغوی ذخیره در سره وي. ثم یأتی من بعد ذلك عام، داغ تبشیر دی. ثم یأتی بیا براشی من بعد ذلك پس تدین عام کال، یو کال براشی فیه یغاث الناس چې پدې کې باران اوریږي په خلق، و فیه یعصرون او پدې کې به خلق شراب نه چوڑ کوي. د یو خوشخبری ورکړه یا د حالاتو نه معلومه کړه چې وکاله د قحط تیر شي، نو الله بیا اسانی راولي. ورپسې اتم کال دا ولک خوي او پدې کې به خلق باندې الله رحم وکي، باران به وریږي، فصلونه پیدا شي، باغونه به تر و تازه شي. او دغه وخت یاد دغه ساقي د حال مناسب چې هغه د بادشاہ لپاره د شراب وغیره انتظام بکو. نو فيه یعصرون دومره انګور او دومره میوه به وشي چې په دې کې به خلق د میوو نه جوس وباسي، شراب به جوړي. دا به خوشاله کال وي په تاسو باندې. او یاده چې د وحي په ذریعه باندې ورته او خودل شو چې دې پسې بیا یو کال دا سره روان دي چې په هغه کې به د خلقو دا پریشانی ختميږي. یوسف علیہ السلام د دریو خبرو جواب هغه تورک، یو د خوب تعبیر او دویم د غلی د ساتلو د بچکولو تدبیر ورته خو د طریقې ورته خو د او دریم ورته تبشیر هم ورک، خوشخبری هم ورولا. قال او یوسف علیہ السلام تزرعون تاسو فصل کرے 7 سنین وکاله د آبا پر لپسی خډیر، فما حصدتم پس هغه فصل چې تاسو کټ کې فذروه دا پرېږ دی فی سنبله پخپلو وګو کې، الا قلیلا مما تاکلون مگر لږ هغه چې تاسو خورئ. ثم یأتی یا براشی من بعد ذلك پس دینا 7 شداد وکال سخت یأکلن چو بخری ما قدمتم لهن اغا غلا چه تاسو ایخوی دی لپارا الا قلیلا مما تحسنون مگر لک آغا چه تاسی ایک دی دا تخم دا پارا. ثم یاتی من بعد ذلك بیا براشی پس تدین عام یو کال فیه یغاث الناس چه پدے کے باران اوریگی خلق باندی، وفیه یعصرون او پدے کے با خلق نچوڑکی شراب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.